دا یو سوال بل ملګری کړی دی چې دوه منځونه سړی یو کولی شي که نه شي، ماسپښین مازدیګر مونځ او د ماښام ماسخوتن مونځ، دې ته جمع بین صلاتین وایي. جمع بین صلاتین دا یو اختلافي مسله ده چې دوه منځونه سړی یو ځای کوي، یا په سفر باندې روان دي دواړه منځونه یو ځای وکړي، یا باران دی دواړه منځونه یو ځای وکړي، یا بیمار دی او دوه منځونه یو ځای وکړي، یا د دشمن یره ده د دې وجې نه دوه منځونه یو ځای وکړي. د دې جمع بین صلاتین په باره کې د احنافو رایې دا ده چې جمع بین صلاتین حقیقتا نشته، یعنې دوه منځونه به سړی یو ځای نه کوي. په بخاري کې د عبدالله بن عمر رضی الله عنهما حدیث دی چې نبی علیه صلات وسلام به کله دوه منځونه یو ځای کول، دا یو به وروسته کو دا بل به رامخکې کو، یعنې د ماسپښین منځ به اخر وخت ته ورسو. اگر چې الفاظ داسې صراحت سره نشته دی، خو د اخره او د قدمه خبره ده چې دا یو منځ به بطور مثال د ماسپښین مازدیګر منځ یو ځای کوي، ماسپښین به اخري حد ته ورسو یعنې 3:30 بجو ته، او مازدیګر به په 3:30 بجې په دغه ټایم کې وکړو، نو مازدیګر به په اول ټایم کې وکړو، ماسپښین به په اخر ټایم کې وکړو، نو دا هسې صورتا جمع ده او حقیقتا جمع نه ده. خو نور ګڼ روایت په دې باب کې شته چې نه، نبي علیه صلات وسلام حقیقتا جمع بین صلاتین کړل ده. لهذا زموږ رایې دا ده چې دوه منځونه حقیقتا یو ځای کول جایز دي. سړی په سفر باندې روان دی، لکه د امام شافعي رحمت الله علیه رایې دا ده چې په سفر کې یو ځای کول جایز دي او په حضر کې ناجایز دي. امام شافعي په سفر کې مني، په کور کې نه مني. امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نه په سفر کې مني نه په کور کې مني. امام احمد بن حنبل او دا علما فرمایي چې نه، په سفر کې هم جایز ده، که په کور کې بیمار دی هم جایز ده، او یا باران ماران دی هم جایز ده. البته بغیر د عذر نه که څوک دوه منځونه یو ځای کوي، لکه څنګه چې شیګان یو ځای کوي، شیګان 3 وخته منځونه کوي، ماسپښین مازدیګر یو کوي، ماښام ماخوستن بیا کوي، بیا د ساري، دا درې ټیمونو کې 5 منځونه کوي. منځونه 5 کوي خو په 3 ټیمونو کې کوي، دا د یو طریقه ده. او نور منځونه په خپل ټیم کې کول دا غوره عمل دی، غوره طریقه ده. ان الصلاه كانت على المؤمنين کتابا موقوتا. لہذا په سفر کې سړی روان دی، بالکل اجازه دی ورته چې ماسپښین مازدیګر یو ځای کوي او ماښام ماخوستن یو ځای کوي. دا د فقهاو رایه ده، او که څوک د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په رایې باندې عمل کوي نو دا غوره ځکه ده چې په دې کې په خپل ټیمونو باندې منځ راشي. پاتې شو دا خبره چې زموږ بعضې ملګري چې کله باراني معمولي غونې باراني یا په اسمان کې وریځي ورځي چې موږ یې جمع بین صلاتین وکړو، نو دا طریقه د نبي علیه السلام نه ده ثابته چې بس په هر باران کې به سړی په دوه منځونه یو ځای کوي. جایز عمل دی، صحابه کرامو کړی دی، عمر فاروق صاحب نه نقل دي. البته د باران په ورځ باندې سنت عمل دار چې سړی په کور کې منځ وکړي په خپل ټیم کې. الا صلوا فی رحالکم، نبی علیه الصلوة والسلام مؤذن به باقاعده آواز کو چې باران به ویل کور کې منځونه وکړي او مه راځئ دلته. په دې کرونا کې په سعودي عرب کې ما اورېدلی دي، په سعودي عرب کې په کرونا کې بل باقاعده اذانونو کې دا اعلان کېدو چې الا صلوا فی رحالکم، په کورونو کې منځونه وکړي، جومات ته مه راځئ. دا د جمع بین صلاتین مسله ده. یو بل ملګري تپوس کړی دی چې د 2 سجدو په منځ کې دعا ثابت ده که نه ده ثابت؟ او دا ثابت ده. 2 سجدو په منځ کې دعا کول، یو سجده وکړي بیا سړی په دې منځ کې کینی او بیا بل سجده کوي، نو په دې ناسته کې خیر ډېر ټایم پکار دی. نبی علیه السلام کافي ټایم تېر کړی دی. دعاګانې پکې ثابت دي، اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني واجبرني، دا الفاظ راغلي دي. اللهم اغفر لي، الله تعالی ماته ګناهونه معاف کا، رحم را باندې وکا، وعافني روغ مې کا، هدایت راته وکا، الله تعالی ظلم نه مې بچ کا، واجبرني جبر را باندې مکو، زیاتې را باندې مکو. دا دعاګانې د نبی علیه الصلوة والسلام نه ثابت دي. لہذا د سجدو په منځ کې هم دعاګانې جایز دي، په سجدو کې دننه دعاګانې جایز دي، او دا ثابت دي د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه.